خو تاسو وګورئ دا د جومات د سوري د لاندې لګیا دي. الله عز وجل به تاسو په داسې عذاب باندې اموخته کړي. الله عز وجل په هر څیز باندې کمپرومایز کوي. لیکن نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد. قرآن مجید کے اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرمائی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایها الذین آمنوا لا تحلوا شعائر اللہ. و یو بل ځای کې د قرآن مجید آیت کریمه ده ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. په کائناتو کې هر یو څیز د الله پاک د قدرت مظهر دی. د الله عز وجل پیدا کرده تمام څیزونه انسان ته دا دعوت ورکوي چې د الله پاک په کائناتو کې غور او فکر وکړه او د دې په ذریعې سره د رب ذوالجلال خواته ورسه. الله تبارک وتعالی څه خاص څیزونه داسې پیدا کړي دي چې هغه د دین اسلام سره لازم او ملزوم کړي دي. هغه د شعائر اسلام ویل کېږي. شعائر حقیقت کې د شعیرة جمع ده او شعیرة ویل شي علامت ته د یو څیز پیژنګلو ته، او بیا په اسلام کې دغه څیزونه دې ته شعائر اسلام ویل کېږي. دا بیا په لنډو ټکو کې مونږ وایو یو څو شیونه داسې دي چې هغه غټ غټ دي. مونځ شوه، روژه شوه، زکات شو، حج شو، جهاد فی سبیل الله شو، قرآن شو، جومات شو، مسجد حرام شو، خانه کعبه شوه وغیره وغیره. د دې ډېر ډېر تفصیل بیا په لوی کتابونو کې ملاوي. جومات ته الله پاک وخت د سر نه یو مقام ورکړی دی او مونږ به دا ووایو چې جومات د الله پاک د عبادت ځای دی، عبادت خانه چې ورته ویل کېږي. بیا د جومات د رب لا یزال د ذات اقدس سره یو داسې نسبت دی چې یقینا هغه ټولو مؤمنانو مسلمانانو ته د هغې پته هم ده، اندازه هم ده. مؤمن مسلمان هر څیز برداشت کولی شي، لیکن د خپل دین اسلام، دین شریعت، احکامات الهیه، ګستاخي یا د هغې بې ادبي نشي برداشت کولی، او دا د ایمان حصه ده. ورځ نیمه مخکې چې کومه واقعه په کوهاټ روډ باندې راپېښه شوې ده او ټول مؤمنان مسلمانان یې په یو تشویش کې اچولي دي، په یو غم کې اچولي دي چې یاره جي زموږ د مساجدو او حال دا دی چې دا د مسلمانانو علاقه د کلک موحدینو یا به موږ د ووایو توحید باندې د کاربن خلقو علاقه ده. پېښور دی څه دونه لرې ځای نه دی، او کوهاټ روډ دی دا دونه لرې ځای نه دی. د وینا مطابق دا د پښتنو علاقه ده، او بیا د پښتنو په علاقه کې داسې قسمه پروګرامات کول او هغه د جومات په احاطه کې. اگر چې د دې ډولکو والا چې موږ ورته اجراګان وایو، د دې اجراګانو وروستو یو ویډیو راغلی ده او دې په هغې کې وایي چې یاره جي د جومات لاره او د اجرې لاره یوه وه. داسې نه ده. یاره جي انسان له الله پاک عقل سلیم ورکړی دی. د دې عقل سلیم په بنا باندې الله پاک دا انسان د ځناورو نه افضل کړی دی. اشرف المخلوقات څه ته ویل شوی دی؟ دې ته ویل شوی دی چې دا د جومات او دا د اجرې لاره ده. او تاسو وګورئ دا د جومات د سوري د لاندې لګیا دي. داسې هم نه ده چې ګنې دې ووایي چې په قبایل علاقو کې جومات او اجره یو ځای وي. عموما عام طور باندې مونږ وینو، لیدلي هم دي، لیکن د دې دا مطلب نشو چې اجره جومات یو ځای شو نو یو انسان د پکې بیا ډانس پارټي کوي. نه، که چېرته د اجرې مالک عقل نه لرلو او هغه خردماغه و یا د هغه په دماغو کې ډس شوی و، نو که تاسو ځان ته وایئ چې وایي موږ خو مسلمانان یو، نو چې تاسو مسلمانان یې پکار دا دی چې د جومات په احاطه کې داسې قسمه پروګراماتو ته تاسو غاړه نه وایخي. او که چېرته تاسو توبه ونه کړه، زما دا یقین محکم دی الله عز وجل به تاسو په داسې عذاب باندې اموخته کړي چې تاسو له به بیا د هغې علاج نه درځي. بهتره دا ده چې د کوم پروګرام کې چا په څه طریقې سره حصه غشتې ده د الله په کور کې دې خدای تعالی ته توبه تایب شي، استغفار دې ووایي، د الله پاک په دربار کې په جړا باندې ځان مړ کړي او خدای تعالی ته توبه او استغفار وکړي. وجه د هغې دا ده رب ذوالجلال ګورې دیر یا بدیر، نن یا سبا انسان ګورې په دې طریقو سره په تاسو یې رونیولی. یاد ساته ګورې الله عز وجل په هر څیز باندې کمپرومایز کوي، لیکن په خپل دین باندې، شریعت باندې، شعائر اسلام باندې ګورې کمپرومایز نه کوي. او موږ لنډ وختونو کې داسې په زرګهاو په سیکړو باندې واقعات لیدلي دي چې خلکو د الله پاک د دین توهین کړی دی، د قرآن توهین یې کړی دی، د اسلام توهین یې کړی دی، د شریعت توهین یې کړی دی. الله عز وجل دې رانیولي دي. زما د دغه علاقې عوامو ته دا درخواست دی چې دا جرګتن دی د دغه کلي د ملک لا یا دغه علاقې د مشر له ورشي او دې په توبه باندې مجبوره کړي. ورته دې ووایي چې بهی علی الاعلان توبه وباسه باقاعدګۍ سره د ټولو انسانانو تر مخ کې، ځکه چې تا دا ګناه علی الاعلان کړې ده.
او زه به د هجراګانو ته ویم الله م په خوږ ایمان خوشحاله کا که تاسو مؤمنان مسلمانان یې نو ولې د روزګار دپاره څه نور څه کارونه تاسو ته نه میلاویږي چې تاسو دا خپل بد روزګار د ګناه دا عمل دا دومره مخکې کو چې د اجرو نه هم د بیټکو نه هم د دشتو نه هم ووتو د خدای تعالی دربار ته کور ته ورسېده. الله عز وجل به تاسو په داسې غم باندې اخته کړي، په داسې رنځ باندې چې د هغې رنځ علاج به هم تاسو سره نه وي. او هر روز تاسو دا ګیله کوئ چې زمونږ پلانکې په مردان کې ویشتلی شو، زمونږ پلانکې چې کوم دی نو وروره په پېښور باندې هغې ځای کې چې موږ سره دا چل وکړو، نو تاسو د دې غلط کار نه چې دا د معاشرې په نظر کې بد دی، دا د خدای او د رسول په نظر کې بد دی، تاسو د دې نه توبه تایب کېږئ. ولې نه؟ د دنیا جهان خلک شربت خرڅوي، د دنیا جهان خلک پولې خرڅوي، د دنیا جهان خلک وړوکي د وړوکي کار کوي او هغې لګیا دي خپل بچو له رزق حلال ګټي. تاسو چې د غټه شوړې ته دا زړه چې کوم دی نو کنټرول کولی نه شئ او د غټه شوړې ته چې کوم دی دا هرس او لالچ نیولی دی، نو تاسو دا لږې ول ګټلو باندې نه راضي کېږئ. یاد ساتل پکار دی په دې دنیا کې خو هم ستاسو دغه اعمال دي چې په دې لږ وخت کې د خیبر پښتونخوا د مؤمنانو مسلمانانو ولیدو او د ټولو خلکو درپسې خیرې وکړې ظالمانو، نو پته نه لګي راتلونکي وخت کې د ځنکدن کیفیت بیا آخرت کې به الله تاسو سره څه معامله کوي. وایي انسان سره د ځن مطابق د دې ټولو انسانانو خو ستاسو سره دغه ځن دی چې هر بنده درپسې ښه ډېرې خیرې وکړي او وایي چې زموږ جومات هم د دې ظالمانو نه خالي نه دی او د دې نه لرې نه دی. نو پکار دا دی چې توبه تایب شو او خدای تعالی ته رجوع وکړو. الله عز وجل غني بادشاه دی، هغه غفور رحیم ذات دی. الله عز وجل امید دا دی چې الله تبارک وتعالی به ستاسو دا ګناه معاف کړي. الله تبارک وتعالی دی په دې یو څو خبرو باندې عمل کولو توفیق